بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ګرانو مینوالو د یو خصوصي خپرونې سره ستاسو ورور شهاب خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو دا وخت ولاړ یو په چکدره کې زمونږ په شا به تاسو ته د مناظر ښکاري چې د جمعیت العلماء اسلام چې کوم قائد دی فضل الرحمن صاحب هغه دغه وینا پرون وکړه چې پلان بي چې کوم دی ټول ملکونو چې ټول ملک کې چې څومره د شهراو لارې دي او کمې عام سړکونه دي هغه به لاک ډاون کیږي او بندېږي به. په دغه سلسله کې نن د جمعیت العلماء اسلام چې څومره کارکنان دي هغه راوتلي دي او په چکدره کې چې کوم د چترال د سایډ نه او د لور دی رپر دیر د سایډ نه چې کوم روډ راغلی هغه هم بند دی. دغسې د پېښور نه چې کوم روډ راغلی هغه هم بند دی او دغسې د سوات نه چې کوم روډ راغلی دی هغه هم بند دی. بله خبره چې دوی وایي د دوی دغه وینا ده چې کم روا دوا خلک دي او هغه ښکته تلل غواړي یا د ښکته نه راتلل غواړي نو باقاعده سوات ایکسپریس وی چې کوم دی هغه روا دوا ده او هغوی دوی ته کولاوه پرې ایښې ده. نن به درته په نننۍ خپرونه کې همدغه مناظر ښیو او کوشش کوو چې د چا سره خبرې اترې هم وکړو زموږ سره اوسئ. جی کتونکو دا وخت را سره د جمعیت العلماء اسلام چې کوم کارکنان دي او راوتلي دي لاک ډاون یې لګولی دی په روډ کې د سو مرګرو نه د څه مشرانو نه تپوسونه کوو چې د دوی مطلب څه دی. ماماجي دا راته ووایه چې تاسو چې دا نن راوتې په پوره ملک کې عام شهرا چې کوم روډونه دي او پلان بي چې کوم تاسو نن رخ کړی د دې مطلب څه دی فایده څه ده د دې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ټولو لاونه ستاسو شکریا ادا کوم. زمون قاید چې کوم دی نو پرونه هغه اعلان وکړو هلته موږ درنه پنځه موږ درنه وکړه ډېر پر امن وکړه تقریبا د 15 نه والا د 20-25 لاکو خلک هلته موجود وو ډېر په امر وخت تېر کړی. به مولانا صاحب چې کوم زمون قاید موږ د قاید حکم منو قاید که هغه موږ ته چې ډي چوته ورتلو خو هغه وایي چې نه موږ پلان بي ته موږ ټوله شهرا چې کوم نه پرون زمونږ ماښام بنده ده کوټه بنده ده زمونږ صنم بند دی. موږ صبح کې مولانا تورحمان صاحب دا حکم وکړو چې هره شهرا چې کوم زمونږ دا بنده کوي او په دې خبره موږ دا مجبور کړو چې نو به ته موږ دا وایو دعوت وکړو چې به ته د خپل بشرا ګول کا او ته عمران خان ته مصطفی شاه او ته ځه د قوم او د مرته نور نقصان ته مرسوه دا موږ د قاید خپل حکم منل دی او موږ دې چې درې ته موږ راوتیو و زمونږ د بنین قافله روانه ده د سوات نه روانه ده د دربانه او درفین قافله روانه دي دا موږ هغه کم خلک یو چې موږ به گاج کوم د شپې 2 بجې موږ راغلی یو دا خلک نور قافله موږ روان یو دا هغه پورې موږ دا چې کوم ځای نه پریدو چې څومره متقاعد حکم نه راکړی او د څومره د استفانه ور کړی موږ دا ځای نه پریدو چې دا راته وایي چې تاسو دغه وینا کوئ چې د کمې پورې عمران خان صاحب چې دی هغه کرسۍ نه یې پرېښی او مستفي شوی نه یي نو که په دغه صورت کې عمران خان صاحب خپله کرسۍ پرې نه دي او هغه په دې کرسۍ ناست نو مخکې به ستاسو څه لای عملي مخکې زموږ چې موږ به د خپل قاید چې کوم موږ دا خپل حکم منو قاید کوم ته اعلان وکړو موږ به هر چې کوم نه پورا اوس پورا پاکستان جام دی او ان شاء الله دا جام رهنګي د ټول ملک چې کوم معیشت به د خرابېږي دی وجنه او د عمران د وجنه خرابېږي څومره نقصان چې ورسېدو پر امر باندې د عمران خان د پاکستان ته ورسو د پاکستان تم تجارتي مرکز ده که هر هغه ته ورسو ان شاء الله موږ د خپل چې کوم د قائد حکم منو موږ د هغه پر چې کوم دا نوزو چې موږ مرشد موږ د کوم دا ناسيږي ستانه تاسو کوم دوست دا راته وایي تاسو لاک ډاون لګولې روډ بند دی په ټول ملک کې سړکونه بند دي کنه دا راته وایي چې کوم مریضان راځي او هغو ته تکلیف د هغو دپاره تاسو څه لایعمل کړی دی که نه موږ ته مشرانو دا حکم کړی چې کم بیماران راځي یا امبولینس یې هغوی ته لاره ورکوئ او لاره ورته خالي کوئ موږ هغوی ته لاره خالي کوو خو په ښه طریقې سره دې درنې صحت شته چې دا به د کم حده پورې محدود وي دا چې څو پورې مشرانو حکم وکړو چې ځئ زوبه کوي چې مخکې به زمونږ د کور نه چې راوتي د شهادت په نیت راوتي د کور نه دا اجازت راایستې چې بیا به مخکې زمونږ پته نه لګي چې را به شو که را به نه شو چې قاید وي چې مخکې ځئ هر محاذ کې جنګېدو ته موږ تیار یو تو څه ویل غواړئ مشره په دې حواله باندې ان شاء الله چې د کومې پورې زموږ قاید صاحب وایي چې دا تاسو کښېنئ د هغې پورې موږ درته ملاسو که شپه او که ورځې که یخني او که ګرمي که باران هم راشي موږ به ځان له غم کوو د پلسټیک او دغه خو داسې میدان مه نه پرېږدو او که قاید مخکې حکم وکړو چې مخکې راځئ نو بیا به مخکې ځو د هغه پورې به موږ انتظار کوو چې څومره پورې هغه موږ ته وایي هغسې به کوو. دا راته ووایي چې تاسو خو د کور نه دغسې راوتي یئ که نه په دې کې به داسې خلک هم وي چې هغو به خپل ښځه بچي هغه دغسې د الله په اسره پرې ایښي که نه نو که چېرې دا لاک ډاون چې کوم دی که دا 2 میاشتو ته ورسي 3 میاشتو ته ورسي یا کال ته ورسي نو په هغه صورت کې به ستاسو تاثرات صحیح هغه خو به ستاسو لپاره نقصان نه زموږ لپاره هېڅ نقصان نشته موږ
چې کوم یو مونږ 15 ورونه یو په 15 کې موږ ورونه بدل ته ځان رسو او درونه خپل روزګار کو حساب کتاب زمونږ برابر دی او موږ د دې نه زیاته قرباني هم ورکوو